إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. مخیتونو کی اللہ رب العزت ذکر او بیان د حکمت کړو چې چاته حکمت یعنی د دین پویا خصوصا علم الله رب العزت چاته ورکړ نو فقد اوتي خيرا كثيرا نو دې ته لوی خیر ملو شو په دنیا کې دین لوی او اوچت خیر بل هیڅ هم نشي کېدلی چې چاته الله رب العزت د قرآن کریم او د پیغمبر احادیث علم ورنصیب کړي. او بل دا آیات کې او درګه حدیثونه دا خبره معلومه شوې وه وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر تاسو هم دا چې د الله تعالی په نامه باندې صدقات او نفلي خیراتونه ورکړو او نذرونه مو ځکه حدیث کې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا نظر چې وی کړه دا د بخیل سړي مال نه ورځي. او دنن آیات کې الله رب العزت ذکر کوي و ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. کوم الله رب العزت تاسو ته نعمتونه درکړي دي او دا نعمتونه د دې مثال د عمل څخه دین الله رب العزت پنامه باندې د الله تعالی په لاره کې مال خرچ کول او غریبان ته صدقات خیرات زکات ورکول په سره دادي چې دا په پړې طریقې سره ورکی نو دام بهتره دی او په سره په ظاهر سره ورکی هم دې لپاره چې دا نور خلق وکسي او د ترغیب ملو شي نو دام جایز دی او ټول نه بهتره طریقه په پړې سره وشي او یو نو سیوار کې او بلم خبر نشي دا ټول کې بهترینه صدقه دی. ولې ودا ځکه چې دا کس صدقه ورکي او څوک ونه ګوري نو دې ځکه بریان راځي او مقصد به دا نه وي چې رحمت خلق وي چې دا سړی ډېر نیک سړی دی الله تعالی په نامه باندې ډېر ورکول کوي. وان تبدوا الصدقات فنعما هي کچره تاسو ورکوي دا صدقې په پټه طریقې سره وان تخفوها نو دام ډېر بهتره او خبره دی وان تخفوها یا پټو وتؤتوها الفقراء او درنګي تاسو ورکو دا غریبانو خلقو ته فقیرانو ته نو فهو خير لكم نو دام تاسو لپاره بهتره دی او ډېر خبره دی. حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ابو امامه رضی الله تعالی عنہ دا حدیث را نقل کړي قال قال رسول الله صدقت رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقۃ السر تطفئ عذاب ربي په سره کومه صدقه وي دا صدقه د الله رب العزت وسا سړی او وسه ختموي او باندې چې کومه سره رحمت دی سړی خپلوالي او رشتہ داری پالي او درنګ دا رشتہ داری چې خپلوالي دا نه ختموي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ودي سړی په عمر کې برکت راځي او عمر به زیاتېږي. ګور نور حدیثو کې مرچي کوم سړی دا خپلوالي او رشتہ داری دا کته کوي ختموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا کس په جنت نه داخليږي چې کراو ولی صدا خپلوالي او رشتہ داری ختموي او تعلق ختموي. دا خبره ثابت شوه وی ګور رسول الله مبارک فرمایي صدقۃ السر تطفئ عذاب ربي دا د الله تعالی وسا ختموي او برنګ د سیل رحمت چې دا عمر کې زیاتت راولي یعنی عمر کې د واجنا برکت راځي. بل حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے نقل کړي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سبعة يظلهم الله في ظلته يوم لا ظل الا ظله. ودا سے خبر دی ګور ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وی او شان د چې دی ګور چا د وجنا
څه هغه ورځې باندې نور سویر بنوي یور کې هغه سړی داخل دی چې هغه سړی صدقه ورکوي خو په داسې طریقې سره ورجل تصدق بصدقة یو سړی هغه دی چې هغه صدقه ورکوي خو په داسې طریقې سره چې دغه صدقه ورکوي په ښي لاس سره او د دې والا کس لاس هم خبر نشي نو رسول الله مبارک فرمایي دغه سړی به بیا داسې ورځې کې یعنی قیامت ورځې کې دغه لویه ورځ او درنې ورځې کې به د دې والا سیاره ومېلوېږي او همدارنګه یو هغه کس عمر کې شامل دی چې هغه سړی داسې وي چې سړی امام عادل وي یعنی عادل بادشاه وي دویم هغه سړی مو کې داخل دی چې هغه ځوان سړی وي او په ځواني کې د الله تعالی عبادت کوي دریم هغه سړی دی چې هغه لمونځو کې په جومات کې او بیا چې کله جومات نه وځي بیا زړه د جومات سره تړلی وي تر دې پورې چې دا بیا جومات ته راواپس شي یعنی بیا جومات ته راشي د الله تعالی عبادت ورپسې شروع کړي او څلورم هغه دوه کسان دي چې هغه الله تعالی د رضا دپاره خپل منځ کې جمع کېږي او بیا د الله تعالی رضا د وجې نه هغو بېلتون هم کېږي مطلب چې مېلاوېږي هم د الله تعالی رضا مقصد وي چې کله بیا بېله شي چې کله دا ډله ختمېږي دغه جمع ختمېږي نو بیا هم د الله تعالی رضا دپاره وي دا کسون دغه ورځې کې د هر سیور لاندې وي او بل هغه سړی دی داسې سړی وي چې ګوره په تنهایي کې د الله تعالی عبادت او ذکر کوي او دې ته ژړا راشي او دا ژړا د وجې نه دې اوښکې وبهېږي د الله تعالی د ویرې نه نو دغه سړی هم دغه ورځې کې دې سورې کې به داخل وي او بل هغه سړی د زمو اول کې ذکر کړ چې هغه سړی صدقه وکړي او په ښي لاس سره ګچ رسوم باندې خبر نشي نو ګوره دغه ټولو کې بهترینه صدقه دا شوله چې هغه صدقه په پټې سره وي خو دا هم جایز وي سړی په ظاهرې باندې تعلیم دپاره صدقه ورکوي نورو خلکو مخکې ویره دغه سړی غریب دی یا دا چې نورو غریبانو خلکو سره د خلکو دا فکر پیدا وشي چې یاره ګوره دا پلانکي هم زکات او صدقې ورکوي موږ دا پکار چې موږ هم ورکړو او که دا نه وي پټې طریقې سره وي دا هم بهتره دی فهو خیر لکم نو دا تاسو دپاره بهتره دی خو ګوره انجام وي چې سړی صدقات ورکوي زکات ورکوي او همدارنګې نور عبادات کوي نو د دې نتیجه به څه راوځي انجام به څه شي آخر کې نو الله رب العزت فرمایي ویکفر عنکم من سیئاتکم الله رب العزت به تاسو ګناهونه به ختم کړي ګناهونه به ختم کړي مغفرت به درته وکړي والله بما تعملون خبیر او دا الله تعالی پوهې دی په هغه باندې چې کوم تاسو عمل کوئ په هغه باندې خبردار دی لیس علیک هداهم ای پیغمبران نشته دی تا باندې هدایت ته د خلکو والا څه مقصد نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صرف د الله تعالی وحدانیت او دین خیر دی باقي څوک ایمان راوړي یا نه راوړي چې د الله تعالی هدایت کوي یا نه کوي بس دا نبی صلی الله علیه وسلم نشته دی بعض ځای کې قرآن کریم آیتونه کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت فرمایي بس تا باندې صرف تبلیغ کول دي باقي ایمان نه راوړل یا راوړل دا د خپل هدایت دی او الله تعالی چې ته هدایت کړی وي نو هغه ایمان راوړي او چې ته نه وي کړی هغه ګمراه دنیا نصیب لیس علیک هداهم نشته دی هدایت کول تا باندې خلکو والا ولکن الله یهدي من یشاء لیکن الله تعالی هدایت کوي چې چا د هغه شي چا چې طلب وي او چا چې تکبر نه وي عجزي وي نو الله رب العزت د خلکو ته بیا هدایت کوي وما تنفقوا من خیر هغه چې تاسو خرج کوئ د څه مال نه فلانفسکم نو دا به تاسو خپلو ځانونو دپاره وي چا هم چې څه صدقه وکړه خیرات یې وکړ نو دا د الله رب العزت باندې احسان او نیکي نشي اړولی یا چا ته چې بل چا ته یې زکات یا صدقه ورکړه نو هغه کس باندې څه احسان او نیکي نشي اړولی ولې چې دا فلانفسکم دا تا خپل ځان دپاره دی ثواب یې هم تا ته میلویږي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله هغه چې تاسو خرچه کوئ دا تاسو خرچه نه کوئ مګر تاسو خرچه مه کوئ دې خبرې دپاره یې کوئ چې الا ابتغاء وجه الله مګر رضا د الله تعالی دپاره چې رضا د الله تعالی تاسو ولټوئ وما تنفقوا من خیر هغه چې تاسو خرچه کوئ چې مال یا صدقه زکات خیرات ورکوئ نو یوفا الیکم پورا به بدلې درکړی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او حال دا دی چې تاسو باندې چې کمی به ذرې برابر ظلم هم نشي کولی بلکې پورا بدله